أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قصص د لفظی ترجمه طاسیم الله خپوهیږي د دې په معنا. تلک دا آیات الکتاب آیاتونه دي د هغې کتاب المبین چا بیان کوونکی دی د حق او د باطل، یا الکتاب المبین د آیاتونه دي د هغې کتاب چا ښکاره دی. نتلو بیانو علیک پتا باندې من نبأ موسی حالات د موسی علیه السلام و فرعون او فرعون بالحق پر اختیار سره لقوم د پاره د هغې قوم یؤمنون چې دوی ایمان راوړي. ان یقینا فرعون علا فی الارض تکبر یې کړی او په ځمکه کې، وجعل او ګرځولی و دی اهلها اوسیدونکي او اهل د ځمکې شیعا ډلې ډلې، یستضعف کمزوری کول به طائفة یو ډله منهم د دوی نه، یذبح ابناءهم ذبح کول به زمن د دوی، ویستحیي او ژوندي به پرېښودلې نساءهم لوڼې د دوی، یا ویستحیي بحیا کول به نساءهم زنانه د دوی. انه یقینا د فرعون کان او دی من المفسدین فساد کوونکو نه. ونريد او مونږ اراده لرله ان نمن دا چې احسان وکړو علی الذین په کسانو باندې استضعفوا فی الارض چې کمزوري کړي شوي په ځمکه کې، ونجعلهم او وګرځوو مونږ دوی لره ائمة مشران د دین، ونجعلهم الوارثین او وګرځوو دوی الوارثین ورثان د ځمکې، ونمکن او طاقت ورکو لهم دوی ته فی الارض په ځمکه کې، ونري فرعون او وښیو مونږ فرعون ته و هامان او هامان ته وجنودهما او لښکرو د دې دواړو ته منهم د طرفه د بني اسرائیلو نه ما هغه څه ورته وښیو کانو چې وو دوی یحذرون چې یره یې کوله هغې نه.